السلام علیکم ملګرو، بشیر خان اپریشیټ کې درته هرکلی وایم. ملګرو، په دا سایټ کې چې تاسو ته کوم تصویر یا کومه ویډیو ښکاري دا د فرغون ډانچه ده. د دې په باره کې د نن فول حقیقت بیانوم، هغه هم د طارق جمیل صاحب د خولې خبره. خو ملګرو، زما نه په دې باندې مخکې تکړه کسانو چې کوم دی داسې ویډیوګانې جوړې کړي دي، خو ما دا خپل حق وګڼه چې کومو کسانو نه یې کتلي هغه زما څه په پیج کې ایډ دي چې زه دا معلومات هغوی ته به حیثیت د یو مسلمان ورسوم. ملګرو، خبره سایټ ته راځم، ویډیو راڅه فول وګورئ. فرغون چې کوم دی دا په دنیا کې داسې یو واحد جسم دی د ده چې هغه اوس هم تر و تازه دی. دا ولې د دې وجه څه ده چې د ده 4000 سال وشو چې دا خدای پاک غرق کړی دی یا یې وژلی دی، او دا د نبی علیه السلام نه تقریبا 1500 سال نه بلکې 2000 سال ویلی کېږي چې دا مخکې تیر شوی دی. تقریبا 3500-4000 سال د جسم وشو چې دا اوس هم تر و تازه دی. دا ولې؟ دا بل په دنیا کې دا داسې واحد بادشاه تیر شوی دی. بادشاهیان خو ټولو چې هغوی به په خپلو نوکرانو او په خپلو غلامانو او چې کوم ماتحت خلک یو هغوی ته به یې ویل چې ما ته سجدې کوئ. ټولو ته سجدې شوي دي، بلکې ډېرو ته. خو دا داسې یو واحد بادشاه و چې دا خبره کړې وه چې انا ربکم الاعلی، چې زه په دنیا کې واحد د ټولو نه غټ خدای یم. د خدای دعوه کړې وه. الله پاک بیا هم دته ډېر صبر کړو. یو ورځ موسی علیه السلام د الله تعالی نه تپوس وکړو چې الله، ده خو دومره غټ جرم کړی دی چې د الله دعوه کړې ده د خدای، او دا اوس هم دا ولې؟ نو الله پاک بیا هم ورته څه نه ویلي. ده کې یو چل و چې ده به په خپل حکومت یا په خپل بادشاهت کې به د عدل کاوه، په خپل ماتحت خلکو کې به انصاف کاوه. له هغې د وجې ورته الله پاک صبر کړی. د چې کله بیا د بل ملګرو د 400 سال حکومت کړی ښه، د چې کله بیا په خپل حکومت کې ظلم چالو کړو، نو الله پاک په 40 کالو کې دننه غرق چې هغه اوس تاسو مخې ته دی. الله پاک ویلي چې ورېږه اوس به زه ستا د بادشاهت د ټولو ظلمونو او د ټول چې څه روا ناروا دي کړي او څه دي ویلي دي، د خدای دعوه دې هم کړې وه، د دې هر څه زور به زه اوس ستا وباسم. الله پاک ویل چې زه به ستا جسم ژوندی وساتم، چې راتلونکي چې کوم انسانان دي، مطلب که مسلمان دی او که هر څوک دي، د هغوی دپاره به ستا زه یو نمونه جوړه کړم، د عبرتناک نمونه به دې جوړه کړم راتلونکي نسلونو ته. نو په دغه وجه باندې بل د دې نه مخکې چې کوم دی د ده په وختونو کې غالبا په مصر کې به چې کله مړی وشو، نو هغې نه بیا کلمې ویستلې و بیا غورځولې، او یو قسم مساله به وله جوړېدله چې هغه مساله به یې پرې ومږله او پټۍ به یې ترې تاو کړې. یو فلم هم په دې باندې جوړ شوی و، شاید تاسو هغې کې کتلی هم وي. هغه پټۍ به چې تاو کړې، نو هغه پټۍ به بیا ډېر وخت پس چا لر کړې هم وي څه، خو هغه پټۍ چې کومې لر شوې وي، نو هغې کې دا پته لګېده چې په انسانانو په هغه خلکو باندې اوس هم هغه چمړې ممړې وي او سوړي پکې نه وي شوي، لکه سترګو کې یو څه او بل څه کې همغه چمړې او هر څه پرې وو. خو د فرغون واحد داسې جسم دی چې الله پاک ژوندی ساتلی دی. د ده په جسم باندې هر وخت تازه غوښه راخیږي. او بله خبره دا یاد وساتئ چې په 15 مارچ باندې په هر سال د ده جسم دپاره سپیشلي مږې ساتلې شوي د مصر په میوزیم کې. هر 15 مارچ باندې هغه ورپرېږدي او د ده نه دا غوښې خوري، مطلب پالتو غوښې. او د هغې دپاره بیا خپله انتظامیه هم ساتلې ده چې هغه ته بیا سیوایي غوښې په قینچیانو باندې کټ کوي هر کال پس 15 مارچ باندې. او هغه چې کوم دی میکپ پالش را پالشي کې، مطلب جوړ را جوړي کې او واپس یې په شیشو کې کېږدي. د ده د بادشاهت چې کومه دی د ظلم یو خبره هم دا ډېره یاده ده چې د به چا سره نه لګېدله، او یا به ورسره دښمني شوه یا بل څه، خو
چې چا څه بیا راغله ده به سړی مړ کړه، بچي به وله مړه کړه او د هغه ښځه بیا راوستله خپله غلامه بیا جوړه کړه. د ویډیو کتلو ډېره مننه ملګرو. اسلامي ویډیو د څنګه چې ما خپل حق وګڼو تاسو ته مې په ویډیو راوړه. که کومو کسانو ته مخکې نه پته نه نو مهرباني وکړئ ویډیو مخکې خپلو ملګرو سره شیر کړئ د ثواب په نیت باندې چې هغوی ته هم د دې خبر علم وشي. د ویډیو فول کتلو ډېره مننه. بشیر خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ او پیج هم لایک کړئ. والسلام.